أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نن دویم درس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات متعلق حکم بیانیږي. په دې درس کې الله رب العزت فرمایي چې د الله او د الله رسول نه مخکې مزه. نو آیا د الله د رسول نه مخکې کېدلو نه څه مراد ده؟ دینه مراد ده د اتباع شر فی کل شی، یعنی په هر شي کې د شریعت اتباع کول په انسان باندې لازم دي، او دا شریعت د چا په ذریعه باندې انسان ته حاصل شوی دی؟ هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. نو د اتباع شرع نه څه مراد ده؟ چې دینه مراد دا ده چې انسان د خپل ژوند څومره عادات سکنات دي دا تمام د شریعت مطابق دي، که هغه خوراکي او که سکاکي، که ولاړی او که ناستی، او که خوشحالي او که خفګاني، نو هر حال کې د شریعت اتباع په انسان باندې لازمه ده. او دا اتباع انسان ته څنګه حاصله کیږي؟ نو یاد ساتئ، اتباع بنیادی شرط دا ده چې ادب انسان کې، کوم انسان کې ادب هو نو په هغه کې یو بهترینه خوبي دا پیدا کیږي چې هغه کې د محبت پهلو پیدا کیږي، او چا کې محبت هو په هغه کې به اتباع وي. نو لازمه دا شوه اتباع د باره شرط څه دی؟ ادب دی. نو موږ لا پکار دی چې ټول انسانان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شریعت اتباع علی بغته حاصله کیږي چې هغه کې ادب، او ادب حاصل کول دا لازم دي. دلته یو سوال کولای شي چې لا تقدموا بین یدی الله، د الله رب العزت نه یو انسان څنګه مخکې کېدلی شي؟ نو یا ساتئ، اصل کې الله رب العزت د خپل محبوب تذکره کوله او دغه مقام او مرتبه بیانوله، نو مخکې د خپل ذات ذکر وکړو. دا صرف په دې ځای کې نه دی کړی، بلکې د قرآن پاک ډېر آیاتونو کې د قرآن تذکره تاسو ته به حاصله کیږي. الله رب العزت یو ځای کې فرمایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، الله او د الله رسول اتباع وکړئ. او بل ځای کې الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. که تاسو د الله رب العزت سره محبت غواړئ نو د الله پیغمبر اتباع وکړئ. نو معلومه دا شوه چې الله قرب حاصل کول یو انسان غواړي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع هغه باندې لازمه ملزومه ده. نو موږ له پکار دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع په خپل ځان باندې لازم وګڼو. الله رب العزت په دې خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.